سراج الا غلب ضوءه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چی دے دا نور مجسم دا مبارک کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی دا مبارک دا جسم سورے نو ولی چی کلبم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مخ تودرے دو نو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک با دا نور پرنا بانے غالب شو اور چی کلبم دا چراغ پخوا کی جلوگر شو دا چراغ پرنا با دا محبوب علیہ السلام نور مبارک غالب شو ہم دارنگی پا مواہب الدنیا جلد نمبر 2 کی پا صفحہ 307 اور پا خصائص الکبریٰ کی جلالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ پا اول جلد صفحہ نمبر 68 کی اور دارنگ پا زرقانی علی المواہب جلد نمبر 6 اور صفحہ 220 کی لکھی چی قد اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر سیدنا ذکوان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دا نبی علیہ السلام دا غن روایت دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سورے با ند نور مخیط لی دیشو او ند سپگمائی مخیطا دا سی دیر علماء کرامو اور لوی ہستو دا دی خبر تصریح کردی دا چی دا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسم مبارک سورے نو مثلا حافظ جلالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث علامہ زرین رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی علامہ بن سبعہ رحمت اللہ علیہ دارنگی صاحب دا سیرت حلبیہ دارنگی عارف رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ حسین دیار بکری رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی طول علماء کرام تصریح کرے دا چی دا نبی علیہ السلام دا جسم مبارک سورے نو دا پا ذاتی معجزاتو کی یاو مادہ توی لسو دویم نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کرے شوے سنت کرے شوے حضور علیہ السلام مبارک چی دنیا تشریف راوڑو نو مختون دنیا تا تشریف فرماشو سنت کرے شوے تشریف فرماشو دا دی وجہ علماء دا بیان کرے کہ چرے دے مبارک مختون نوے پیدا کرے شوے نو بیا با دنیا کے دا مبارک ختنہ کے دا سنت بے کے دا نو چھ دا مبارک ستر مبارک تا چام کتلی اغا بڑون دے دا اغا بڑون کے دا دے وجہ اللہ محبوب علیہ السلام مختون پیدا کر چی یو آغا کستا نقصان رسیلون نشی او بل زما دا محبوب ستر مات نشی پا خبر رسول دریم نمبر پا خوب کے بعد دا مبارک زڑ مبارک بیدار دا نبی علیہ السلام دا ذاتی معجزات دی دا نبی علیہ السلام دریم نمبر پا خوب کے بعد دا مبارک زڑ مبارک بیدار داغی وجہ علماء دا بیان کردی دا چی نبی تا پا خوب کے ہم وحی رازی لکہ سنگ چی ابراہیم علیہ السلام تا دا خوب پا حالت کے حکم شویو چی ان اللہ یأمرکا بذبح ابنکا یقیناً اللہ پاک تاتا امر کی دا زوی پا ذبح کولو سرا لہذا کچر پا خوب کی دا نبی زڑا ہمو دشی او خدا نخواست غافل شی او دا وقت کی وحی راشی نو دا وحی وصولی با بیا سوک کئی دے دا پارا نبی چی کلم آرام فرماوی نو سترگیو دکی کی خزل مبارک بیدار وی
خی دلی پاک بیدار اور چشم خفتہ. دلی پاک بیدار اور چشم خفتہ. زړه مبارک بے بیدار اور سترګې مبارک بے پټې وي. نرالا تعالم میں سونا تمہارا. د نبی اسلام خوبم په عالم کې او نرالا جدا شان لري. په خبر اورسه. سلورم نمبر شیطان به د محبوب صلی الله علیه وسلم نه یریدو تختیدو به. دا سلورم نمبر معجزه ذاتی د نبی علیہ السلام مبارک. د دې وجه دا و چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دعا کړې و، یا الله زما په زړه کې نور راواله، زما په قبر کې نور راواله، زما مخې ته، زما شاته، زما خي طرف ته، زما ګس طرف ته، زما د پاسه، زما د خپو لاندې، زما غوږونو کې، زما سترګو کې، زما ویښتو کې، زما جلد کې، زما غوښه کې، زما وینه کې نور راولا او ما ته ډیر نور راتو. کدا نبی علیہ السلام مبارک دعا کړي و. شیطان سویلیو، شیطان الله جل جلاله ته ویلیو، قال شیطان وی فبما اغویتنی، یا الله تا زه گمراه کړی یم، لأقعدن لهم صراط المستقیم، زب پنی غلاره کې دی ته ناست ما، ثم لآتیناهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم، زبد دی د مخې د طرف نم دی ترازم، د شاره طرف نم رازم، د قی طرف نم رازم، د گس طرف نم رازم. دارنگی ولا تجد اکثرهم شاکرین، تبد دین اکثر شاکرین بیا نمومی یا اللہ. شیطان اللہ تداسی ویلی. اس دا برا حدیث چی نبی علیہ السلام فرمیل چی یا اللہ دا سکم نمونه ماتوش دیکھ زمان نور راوالا. اس د دې بر حدیث مبارک نه معلومه شو چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مخ کې ورستو خي طرف او ګس طرف ته بر او کته هر طرف ته نور اوري. او شیطان په دغه لارو باندې انسان ترازی او په نور کې الله یخواله چولید، په نور کې الله یخواله چولید. لہذا شیطان د اور نه پیدا دے بچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترانز دے کے دو نو د برودت د وجنا یعنی د نزدې راتلونه به یریدو، بیا به د نبی علیہ السلام نه تښتېدو. نو اوس مطلب دا شو چې دا د نبی علیہ السلام ذاتی معجزه وه چې شیطان به د مبارک نه ریدو تښتېدو. پنځم نمبر د مبارک په بدن به مچ نه کېناستو، د حضور علیہ السلام په بدن به مچ نه کېناست. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لراغه ورته فرمایل ان الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك لانه يقع على النجاسه، بیشک الله پاک مچ تاسو مبارک په بدن باندې کېناستو نه منع کړی دی، ځکه چې د په نجاست باندې کینی او د محبوب صلی الله علیه وسلم د کمال طهارت او نفاست تقاضا دادا چې په نجاست باندې کې ناستون کې مچ د مبارک په کپړو په جسم اطهر باندې کې نه ني خبر اور رسید. شپږم نمبر دی مبارک مخ کې اورستو هر سویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې اورستو هر سویني. په دلیل نبوت کې ابن نعیم رحمت الله تعالی علیہ په صفحہ نمبر 377 او خصائص الکبریٰ کی جناب شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی په اول جلد صفحہ 61 کی 61، زرقانی علی المواہب کی په جلد نمبر 4
صفحہ 82 کی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی بے شک زرست هم دا سی قتل کوم سنگ چه مخ کی قتل کوم کله بچ دې مبارک خلکو سره روانو نو دا اوس د وم نمبر ذاتی معجزه ده وم نمبر چې دې مبارک به کلم د خلکو سره روانو نو د ټولو خلکو کې به دې مبارک اوچت ښکارېدو اوچت قبل څوک به د ډېر اوږد قد خاون ولې نه و خو محبوب صلی الله علیه وسلم به د هغه نه په قد کې اوچت او بلند ښکارېدو د هغې وجه دا وه چې دې مبارک په هر اعتبار سره د انسان نه افضل دی اشرف دی که څوک د ده نه اوچت لیدی شوي نو دا د دوی مبارکو د علوي شان سره منافي خبره ورسېدې نو الله پاک دا شان ورکړی چې که د ډېر دنګې ونې خاوند به ورسره روان و نبي علیه السلام به د هغه نه دنګ ښکارېدو اتم نمبر چې دې مبارک به په کومه سورلۍ هم سور شو نو که هغه سورلۍ به کمزورې او ضعیفه هم وه نو قوي به وګرځېده طاقتوره به وګرځېده لکه حضرت بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها چې کله مکې مکرمې ته تله د خپلې قبیله بني سعد نه د معصوم د راوستو په غرض باندې نو د هغې د سورلۍ دا حال و چې د ډېر ضعف او کمزورۍ د وجې نه به ځای په ځای غورځېده او د قافلې نه ډېر وروستو پاتې شوي وه په لار کې لیکن چې کله د حضور علیه السلام کور ته راله او نورو ښځو د دې په وجه نبي علیه السلام پرېښی و دا معصوم یې پرېښی و چې یاره پلار یې وفات شوی موږ له به عوض څوک راکوي نو د بی بی حلیمې رضی الله عنها خوشقسمتي وه چې دې دپاره په کور کې نبي علیه السلام پاتې شوی و دا چې کله راله حضور صلی الله علیه وسلم یې غېږ کې واخېسته او مور یې په دې بوتلو رادي شوه نو چې کله دې ځان سره راوست د دې خاوند چې دی حارس هغه ورته بهر انتظار کې ولاړو او وړوکی معصوم زوی عبدالله په غېږ کې نیولی و او چې دې د حضور علیه السلام په غېږ کې راوړو نو حارس ورته وی ډېر وخت یې واخیست نو دې حلیمې ابۍ ورته وی چې خاونده ته خو راشه لږ یو نظر دا بچی وګوره چې داسې بچی د مور نه راوستل په دې دومره وخت کې دا زما کمال لیکن بل چا نه شو راوست اورې کله چې د مخ مبارک دی ولاغه رومال صادره خوا که حارس ورته وکاته نو حیران شو ورته وی یاره واقعي ما خو داسې بچی ښایسته او د حسن او د جمال پیکر لا تر اوسه چېرته لیدلی نه نو حارس په اوښه باندې مخکې کېناستو حلیمې ابۍ ته ویې وروستو کېن اوس هغې په غېږ کې نبي علیه الصلاة وسلام یعنې ځان سره اخیستی دی خپل زوی عبدالله هم واخیسته او په دغه وخت کې اوښه اوس د ځایه نه پاسي نو حارس ډېر زیات کوشش وکړو خو اوښه نه پاسېده بیا یې بي بي حلیمې ته اوښه نه پاسي نو هغې یو غیبي اواز واورېده چې ای حلیمې ستا خاوند مخکې ناست دی او امام الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم یې رسته کېنولی چې دی رستو وي او ستا خاوند مخکې اوښه به نه پاسي نو حلیمې ابۍ ورته وفرمیل ټلیفون وشو چې داسې واقعه ده نا خاوند دې راغی وي زه به رستو کېنم ته مخکې کېنه دا معصوم غېږ کې کېنوه خو چې اوښه روانه شي نو چې کله نبی علیه السلام وړاندې کو د هغې خاوند رستو شو اوښه په خپله پاسېده او روانه شوه او داسې په هوا روانه شوه چې هغه تلې قافلې په نیمه لاره کې راواړولې اورې اوس هغه کمزورې او هغه ضعیفه اوښه تکړه وګرځېده د نبي علیه السلام د سورېدو د وجې نه نو دا د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم مبارک یعنی ذاتی معجزه و ارهاس یو چې یاره دی به په کومه سورلۍ باندې کېناسته نو که هغه به ډېره کمزورې وه هم به هغه قوي او تکړه وګرځېده نهم نمبر
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته به اسویلې نه راتلو. اسویلې موږ باندې چې چرته دغه شي که نه زه اسویلې خوله بیا پټه کړو. اسویلې چونکې د شیطان د اثر نه وي، دې وجې نه حضور صلی الله علیه وسلم ته به اسویلې نه راتلو چې د شیطان اثر په نبی علیه السلام مبارک باندې نه کېد. او لسم نمبر د نبی علیه السلام بول براز یعنی قضای جت به ځمکې تیرولو. په زرقانی شرح د مواهب کې په جلد نمبر 4 صفحه 229 کې لیکي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما یو ورځ د محبوب علیه السلام په خدمت کې عرض وکړو چې قربان تاسو بیت الخلا ته تشریف یوسئ او چې واپس راشي نو زه دننه لاړه شم، خو ما ته دننه هیڅ شی په نظر نه راځي مګر دا چې هلته نه د مشکو غوندې خوشبو راوچته شي. نو محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمونږ د پیغمبرانو وجودونه د جنتی حورانو په صفت باندې پیدا کړي شوي دي، او د دې بدنونو نه چې څه وځي هغه ځمکه ځان ته راکاږي، بهر یې نه پرېږدي. دا دویم قسم د ذاتی معجزاتو، هغې 10 قسمونه درته مې بیان. دریم قسم صفاتی معجزات. اول نمبر د مبارک کلم دروغ نه دی ویلی. دا د مبارک صفت و چې کلم دروغ نه دی ویلی. ګورئ په مواهب لدنیه کې جلد نمبر 2 صفحہ 365، زرقانی جلد نمبر 4 صفحہ 291، انوار محمدیہ صفحہ 233، مدارج النبوت صفحہ 98 کی یو روایت را نقل کئی چې په مکه مکرمه کې یو د کافرانو پالوانو رکانه نومیو. رکانه هغه د خپل طاقت د وجه نه په ټولو عربو کې ډېر مشهور، ډېر مشهور. وکان الناس یأتونه من بلاد للمصارعه، د لری لری ملکونه په پهلوانان د سره د کشتۍ د پار راتلل. فیسرعهم د باغی په کشتۍ کې پړکول دی په غالب رات. اور فبینما هو ذات یوم فی شعب من ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه د درونه په یو دره کې را روانو، دلته کې ولاړو، د نبی علیہ السلام د سره ملاقات وشو. فقال له یا رکانت، نبی علیہ السلام رکانت او فرمایل الا تتق الله وتقبل ما ادعوك الیه، ته د الله نه نه یریږي او الله چې زه په څه باندې مبعوث کړی هغه ولې نه قبلې. فقال له رکانت یا محمد هل من شاهد يدل على صدقك، دی رکانه ورته وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم تا سره څه ګواه شته دی چې هغه ستا په صداقت باندې دلیل وګرځي، دلالت وکړي. قال ارأيت ان سرعتك اتؤمن بالله ورسوله، نبی علیہ السلام ورته فرمایل ته خو رکانه پهلوان، ته خو پهلوانان تا ته نه ټینګېږي، که زه دې په ځمکه روغورځوم ته بیا په الله او په رسول باندې ایمان راوړې. قال نعم یا محمد، رکانه ورته وی آو اے محمد صلی الله علیه وسلم، که زه دې روغورځولم رو دې پرځولم زما شا دې په ځمکه ولګوله زه به در باندې ایمان راوړم. فقال له تهيأ للمصارعه، نبی علیہ السلام ورته فرمایي ښځه ځان تیار کا کشتۍ. قالت تهيأت، رکانه ورته بس زه تیار شم، د جنگ چې کومې جامې چې هغې بدلې کړي
د کشتۍ کمې وردي د هغې واچوله. نبی کریم علیہ السلام وردی مردی وانه چولا وما خپل لباس مبارک کې دی. فدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پر ترانزدې شو. فاخذه، دا رکانه اونیو. ثم صرعه، او بیا چې دی دا هغه سره یعنی کشتی ور سره وکا او پزمکه باندې رو غرزولو شی ولا پزمکه باندې ولګولا. فتعجب رکانه من ذالک، رکانه ډیر په تعجب کې پریوته چې زه خو دا ترنه پورې چاره غرزولې نیم. ثم سأله الاقاله والعوده، به درخواست وکړه چې دا یو تقدیري غوندې معامله وه، اوس داسې وکړي په دویم ځل باندې ماله په کشتۍ باندې راشي. ففعل به ثانیا و ثالثا، نبی علیہ السلام په دویم ځل او په دریم ځل باندې هم د سره کشتي وکړه او په دویم ځل یې راغورځولو، په دریم ځل یې راغورځولو. فوقف رکانت متعجبا، رکانه ډېر تعجب سره ودرېده. وقال ان شانک لعجیب، ورته ستا شان ډېر عجیبه دی د الله محبوب صلی الله علیه وسلم. دا رواه الحاکم فی مستدرکه. یو بل روایت هغه په تتمه د معارج النبوت کې جلد نمبر 2 صفحه 33 او په دلائل نبوت جلد نمبر 6 صفحه 251 باندې را نقل کړي چې کله نبی علیہ السلام د سره ملاقات شو نو دغه وخت کې چیلې سرولې، ډیرو کانا پهلوان چیلې سرولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم